هغې سره سره په دیو باندې زلزله هم راغلی وه او دا زلزلې دا به راځي حدیث مبارک کې راځي چې آخري زمانه کې به زلزلې چې دی نو سیوا شي او دا به د قیامت د علاماتو نه یوه علامه چې زلزلې به ډېر راځي. اوس پرون د شپې زلزله شوې ترکیه او عراق او شام تقریبا 0 پورې کسان پکې مړه دي. بیا خدا کسان به خامخا پکې ډېر مړي ځکه چې اوس یې پته نه لګي خو وروسته پکې بیا راښکاره کېږي. نو د دې په باره کې چې دا زلزلې ولې راځي احادیث مبارکه د دې په باره کې څه وایي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، قیامت به هغه وخته پورې نه راځي څو پورې چې علم نه پورته کړی شوی او بیا تاسو ته پته ده علم به الله داسې نه پورته کوي چې کتابونه به خالي شي. نه چې کوم علما دي غټ غټ او د هغو سره کوم علم دی نو هغوی به وفات کیږي، ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، نو هغه هر عالم سره چې کوم علم دی بس هغه لاړ. او دویم فرمایي وتکثر الزلازل، زلزلې به چې دی نو سیوا شي. ویتقارب الزمان، زمانه به نږدې شي، مطلب دا چې وخت به ډېر زر تیریږي، برکت به پکې نه وي. وتظهر الفتن، فتنې به سیوا شي، اوله څومره ډېرې فتنې دي اوس. ویکثر الحرج وهو القتل، مرګونه به چې دی نو سیوا شي، قتل په یو ځای کې وجلې، په بل ځای کې وجلې، په بل ځای کې وجلې، دومره ډېر قتلونه کېږي. وحتی یکثر فیکم المال فیفیض، مالونه به سیوا شي. اوس دغه زمانه ده مالونه ښه سیوا دي د خلکو سره، خو بس ناشکري ده. حضرت انس ابن مالک فرمایي چې زه د حضرت عایشې خواته لاړم، یو سړی راسه بلم، نو هغه سړي ویلې یا ام المؤمنین حدثینا عن الزلزلة، د زلزلې په باره کې ته موږ ته خبر راکړه چې دا ولې راځي. نو حضرت عایشې وفرمایل چې یو څو کارونه دي چې دا کله په خلکو کې راشي نو بیا به زلزلې راځي، تقریبا 5 کارونه دي. خو حضرت عایشې 3 ذکر کړي دي، 2 په نورو احادیثو کې دي. هغه فرمای اذا استباحوا الزنا، چې کله خلک زنا د ځان لپاره څه کي حلاله کي. او اوس خو صحیح به چې کوم دی نو مخکې به دغه دیهاتي علاقې داسې وي چې هغه به پاکې وي. اوس پکې پرون یو کس دا خبره هم کوله چې د یو کس په باره کې راته چا ویل چې د خپلې ترور سره بار بار زنا کړی، په خپله اقرار کړ، زلزلې به نه راځي. وشربوا الخمر، او شراب وڅکلی شي. شراب خو بالکل څوک نه پیژني که نه، موږ ته خو د الله شکل هم نه راښکاره کوي. خو لکه اوس دونه عام دي چې یو کس ویلی چې په هوټل کې مشپه وه او په هغې کې سړي شراب راوړل، نو ما ته ویل چې او سر یې تکولاو کړی و، نو ما ته ویل چې د الله بنده زه مسلمان یم او دا حرام دی. نو ما ته ویل دا ضایع کېږي او دا د دې ضایع کېدو چې کوم اسراف دی د هغې ګناهګار بتی. اسراف ګناه یې راباندې راړوله او دا د شرابو د څښلو دا ګناه ده او تر سره ګناه نه ښکاره کړي. وضربوا بالمعازف، او د ګانو آلات دا به ډېر استعمالیږي. نو حضرت عایشه فرمایي غار الله عز وجل فی سمائه، نو الله تعالی په اسمان کې په دې غیرت وکړي او ځمکې ته ووایي تزلزلي بهم، زلزله راوله په دې باندې. نو هغه ځمکه جړق ووایي فإن تابوا ونزعوا، که چېرته په دې سره دا خلک توبه وباسي خو صحیح ده زلزله بیا نه تیزیږي. والا هدمها علیهم، او که چېرته توبه ونه باسي نو الله تعالی په دیو باندې دغه ځمکه چې دی نو بیا راورانوي. او دغه رنګې نو دې حدیث کې 3 خبرې ذکر شوې، یو زنا او دویم شراب او دریم چې دی نو د ګانو آلات دا ډېر استعمالول. او دغه رنګې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې زلزله راغلی وه. حضرت عمر خو حضرت عمر راله خلکو ته بیان وکړو یا ایها الناس ما هذا، دا څه دي، دا زلزله ولې راله، وما اسرع ما احدثتم، تاسو څومره زر بدل شوي د نبی علیه صلات وسلام نه وروستو. لئن عادت لا اساکننکم فیها، که چېرته دا زلزله بیا راله نو قسم په الله زه به ستاسو سره په دې ځمکه کې نه اوسېږم، بیا به ځمه زه بل ځای ته به ځان له چېرته چې دی نو کډه وړم او هلته به اوسېږم، ځکه چې تاسو کې تبدیلي راغلې ده او داسې ناروا نافرمانه خلکو سره بیا زه نه اوسېږم. دا د حضرت عمر ایمان ورخه.
خو بیا زلزله نه ورغلی د هغو په زمانه کې. او دغه رنګې صحیح جامع کې روایت دی نبی علیه صلات وسلام فرمایي ما ظهر فی قوم الربا، په یو قوم کې سود نه ښکاره کیږي، سود والزنا او زنا الا احلوا بانفسهم عقاب الله عز وجل، مگر دی په خپلو ځانونو باندې د الله تعالی چې کوم عذاب دی هغه نازلی. نو دې کې دا معلومه شوه چې سود دام د زلزلو د راتلو دپاره چې دی نو یو سبب او یو وجه ده. او سود خو چې دی نو سودي کاروبارونه څومره ډېر دي، بینکونو کې څونه سود کیږي، دغه رنګې نور په بانو باندې، په حیلو باندې، په چل ول باندې، په قرضو باندې یو شی چې دی نو واله او بیرته په هغه کس باندې ور خرڅ کړه. او هسې چې دی نو صرف په بانه جوړول دي چېرې دا خو ما ستا نه واخیستو بیرته مې د باندې خرڅ کړو، نور عین سودي خو په کمو یې ترې واخیستو او په ګرانو یې ترې واخیستو بیا په ارزانو پرې ور خرڅ کړو، صرف چې دی نو بس د پیسو ته چل ول دی چې بس د طریقې باندې دی موږ یې چې دی نو حلالي کړو، حلالېږي نه. به هر حال په دیو باندې عذاب راغلی و د زلزلې. ومنهم من اخذته الصیحة، ومنهم او ځینې د دینا من هغه څوک خسفنا به الارض چې ومنډل موږ دی لره په ځمکه باندې، لکه دغه قارون شو. ومنهم من اغرقنا او ځینې د دینا هغه څوک چې ډوب کړل موږ هغې لره، لکه فرعون سره د خپل لښکر. وما کان الله، ذهن کې دا راتلل چېرې دی به څه ظلم نه یې کړی. الله تعالی فرمایي نه، دی په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی، الله تعالی په دې ظلم نه دی کړی چې دی تباه کړ. وما کان الله، او نه دی الله تعالی لیظلمهم دا چې ظلم وکړي په هغو باندې، ولکن کانو، لیکن و دی انفسهم په خپلو ځانونو باندې یظلمون چې ظلم به یې کوو.